Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. د باګیشا نیوز سره زم ظاهر شاه ظاهر د نننی پروګرام ملما صدر انصاف ویلفیر ونګ ملکن ریجن محمد شاهد خان جی شاهد خان پروګرام د براتک تاسو ته هرکلی او خوشامدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر شاه بھائی باګیشا سټوډیو زه شکریہ ادا کوم او ډیره مننه تاسو او موبایل پر سکرین پر پیج سو کوم اوریدونکو دي ټول ته سلام. جی شاهد خان موجوده سیاسی صورتحال حواله سره تاسو سو وايي موجوده ګورنمنت باندې مختلف اعتراضات دي مختلف الزامات په لګوي دوی چې کوم وعده کړی وي دوی په خپل وعدو کې ناکام شوي دي. تاسو تعلق هم د موجوده ګورنمنت د ملکن ریجن د انصاف ویلفیر ونګ صدر فیصد باندې تاسو دلته راغلي د دې حواله سره تاسو سو وايي کوم چې اوس تشویش یا مطلب پریشانای دي او د کرونا په وجه عام ژوندۍ فرستریټ شوې ده. جی نو داسې حالاتو کې داسې کېږي چې د انسانانو غوسه چې ده نو هغه بعضې وخت کې انریلسټیکلی جی جی په هغه چا باندې هغه نزده غورځوي کوم چې ورته آسان ښکاري. آسان هم هغه وي چې کوم ظاهره خبره اقتدار کي او هغه د خپلو ټولو مسلو هغه مطلب دا دی هغه وجه هم دغه اقتدار والا کس ګڼي هغه لیډر ګڼي. نو دی وخت کې عمران خان په اقتدار کې دی په دې عمران خان د اقتدار نه راتلو پس د کرونا دا کوم غضب چې راغلی دی نو هر سیز افیکټ شوی دی ګلوبل ریسیشن پیټرول پرایسز بیا امپلایمنټس او بیا د اورسیز هغه یکدم دومره زیات خلک بېروزګاره کېدل او د هغې خلکو ته جو زموږ د جاز حادثه وشوه نو دې باندې موږ یریدو چې پلیټ کې چې کوم جازونه دي چې آیا د دې پوزیشن دا دی چې دا دغه کسان اورسیز دارونه راوړي او دلته خپل ملک ته بل دا دی چې لکه پته نه لګېده چې دا مرض څومره خطرناک دی او څومره تیزو سره خپرېدی شي. مطلب دا چې نوې یو دغه و ځکه چې موږ به اورېدل چې امریکا کې دومره مړه شو په دغه کې اټلي کې په روډونو باندې پراته دي نو یو داسې انسرټنټي وه چې لکه هغه پلیننګ چې و نو قهر ودرته که نه قهر دی رفته نو دې دوران کې بیا پکې ارریسپانسبل اټیچیوډس پکې هم شو په دوبۍ کې خصوصا په ګلف کې چې هلته میرټ فالو نه شو کوم چې پراپر پکاړو چې ټکټونه پراپر طریقه میلاو شي په یو فرست کم فرست سرو باندې شو چې چا لومبی پلی کړی و چې هغوی ته میلاو شو او بیا شپارس پکې نو شوی نو لکه مطلب دا اوس د شپارس دی کې یو خبره دا هم ده چې دلته کې خلک خپل ایم پي ایسګان او خپل ایم ایل اګان هم تنګ کړي دي نو اوس دا د اپوزیشن خو کم دي لکه اوس د ایم پي ټوټل څلور ممبران دي په صوبه کې نو هغوی نه څوک ګیله نه کوي خو زمونږ خو تقریبا 150 دي نو هر سړی دپاره نو ایم پي ایس ته ټلیفون کوي چې بھائی هلک ورځه ګیر یم او ماله ټیکټ او ماله ټیکټ که نه نو مطلب دا چې دې ټول سیس ته عوامو له سوچ پکار دی او بیا هم چې موږ نه کومې غلطۍ دي او کومې دغه دي کوتاهۍ دي خو د ټول نه غټه خبره دا ده چې لکه کوم مافیا سره د عمران خان مقابله ده او کوم د 40 کالو نه چې پاکستان لوټلی کېدو او یکدم لکه پاکستان سرجري سټارټ شو او وینټیلیټر سټیج ته راغی آی سی یو کې او بیا پکې دا کرونا راغله بیا پکې شوګر مافیا باندې لاس واچېده لکه دا داسې خبرې دي چې دا به تاریخ لیکي لکه جی شاهد خان سیاسی تعصبات کوم وګورو په هر ځای کې سیوا دي که د ملک په سطح وګورو که د صوبې په سطح وګورو بیا که موږ د ضلعو د حلقو په سطح وګورو سیاسي تعصبات ډېر زیات سیوا دي. ستاسو د حلقې موجوده ایم پي اے سردار حسین بابک چې د عوامي نیشنل پارټۍ جنرال سیکرټري هم دی د خیبر پښتونخوا د دې حوالې سره تاسو وایي هغوی نه هم خلک چې کوم دی مطمئن نه دي ایم پي اے دی مسلسل ایم پي اے را روان دی بیا هم د خلکو ګیلې شکوې دي ستاسو هم پکې په موجوده وخت کې په پي کې وی ایس کې ایم پي اے نشته چونکې د دې حوالې سره تاسو څه وایي سیاسي تعصباتو حوالې سره نو سیاسي مخالفتونه یا انډیفرنسز چې دي یا مختلف رایې چې دي یا مختلفې نظریې یا نظریاتي تضاد دا خو د سیاست لکه ښکلا ده ښایست دی دا د لومبی ورځ نه دی دا به د اخر ورځه پورې تعصب خو په دینی پارټو کې کم چې لکه هر دینی پارټي کو هغه کرسچني کو هغه اسلامسټي کو هغه هندویتای او هغه لسانی پارټي دي کې تعصب موږ خو نه مطلب دا چې په ریلیجیس بیس باندې پالیټکس کو نه لینګویسټک نو دا تعصب خو دې کېشته دی کېشته بالکل موږ کې الحمدلله الله پاک دې بیمارانه موږ ساتي زمونږ خو د پاکستان خاص سره د پاکستان نظریې سره اټیچمنټ دی
او مونږ دا ګڼو چې په وطنیت او یا په لسانیت او یا په مذهب باندې تر کوم خدمت نشي کولی او مونږ هغه نه کوو. او باقي دا وایي چې جنرال سیکرټري نو جنرال سیکرټري خو باندې خو چې زه هم چې کوپرس کا زه د صوبې جنرال سیکرټري وم او زما صوبه کې وزیر اعلی جوړ شي او ما 50 یو نیم سلسټونو کې 88 ډګه ګټلي نو زه به جنرال سیکرټري وم. اوس د ملکان مثال پریزیډنټ یم یا مثال ورو چې محمود خاندان وزیر اعلی دی نو هغه د مدر باندې پریزیډنټونه هغه 20 ام پی ایز وګټل نو وزیر اعلی دی نو کو سړی جنرال سیکرټري دی او سړی هغه کارکردګي سره نه د پاټای کارکردګي چې زه پرسنل ټیکس نه کوم خو لکه 10 لک ټاکس در کوم کنه چې لکه دا خو سیاست ته کوغه زمون په عمران خان کوي نو دا کټ عمران خان نه ډیر وړ کړي او زمون د دې کټ په ډول فرق نشته ځکه چې دا زمون د حلقې کنسټیټوئنسي دی او زمونږ عزیزم دی زمونږ د روالایم دی نو مطلب دا چې او زموږ الحمدلله په یو غټه پاټای کې په غټه ودا باندې الحمدلله او هغه په غټه ودا د پارټي وړه نو اوس دې خبرو کې مطلب دا چې لکه دا شړي پرفارمنس از ام بي ای لکه نن د کرونا په غذاب کې هغه خپل د کرونا ټیسټ په خبر کې ورګي نو زه د دا وایم چې دا ځل ټیک تر څو وخت نه خو د انصاف حکومت ته دا غي نه وخت کې دا غي خپل کور دوه پیرینګې پاتې شي ترې او درې پیرې په خپل نو آیا چا دې نسره او چې هسپتال مو جوړو هسپتال ما اپریټ کو لکه دا اوسره نه چې ته په کلاسپور باندې ولګا ته کلاسپور ټیک ته طلبه مسله دا چې لکه کلاسپور باندې ته د یو پورا تیا وټوالي ته بیا یې پیشي استاد خلک ګروت خو نه کیږي چې کوم کور له چا کلاسپور کو دا زموږ خلکو مینه لا خلوص ته چې هغه کور کې شپه دا یا وټه چې دین هغه ورکی چې را کې دي چې بیا له بل کلاسپور کی چې زموږ د تعلیم او د جابس او د دې مسله خوشته نو هغه باندې ته کیپټلایز کوم ته صرف په کلاسپور باندې مې دیږي چې تا کلاسپور ورته کړو ته دا څه کارو چې ته لیډرز پیدا زموږ ظاهر خبر خپل پټای کې چې ستاسو پټای کې وګورئ چې تاسو یو ورکر ستاسو کور نه علاوه دغه تحصیل چیرمن جوړ شي هغه نه پی جوړ شي هغه نه مینه جوړ شي هغه مطلب دا پولیټیکلی ګروم شي او مطلب دا چې لیډرشپ مطلب دا چې لکه نن تحقیق انصاف مال د مقرره کړل ملګن صدارت کوم کړه نو دا مونږه چې سکول تراوړې غاره ودی کور تراوړې بیا ته د کوم مشرکای نو زه خو دې ته لکه زه دا نه چې صرف په دې باندې ذاتي دا لکه زه ورال دې سیاست ته راځم ګورم چې دا فیملی لیمیټډ مافیاز دي او د دې د سیاست په نوم باندې زموږ عام عوام چې نه هغه د څوک بزنس سکیور کول لپاره چا سره ډېر پیسې راغلي دا هغه خپل خیراتونه او دغه څه پولیټیسایز کوي نو زه هم لکه سیاست چې دې مقصد دا دی چې ته یو کو د خلکو په ژوندۍ کې تبدیل راولي چې هغه رانه لکه د هسپتال وول او بل دا چې ته لیډرشپ پیدا کړې نو لیډرشپ پیدا نشو او بل ودا خو ماته دا وایي په پرس کې سړی وایي چې زه د صوبې جنرال سیکرټري نو آیا 2018 جنرال الیکشن شوی نو صوبې کې ستاسو غوډي انصاف پتا کړی نو بیا واده مونږ نه کړې پرېږده بل چې تاسو خبره وکړه چې موږ سره سنترال ام پی راغی نو دې ته خو زیات تر تاسو د حلقې خلک وایي دا وایي خانداني نظام حکومت دی د دې حوالې سره څه وایي دې باندې زموږ د خلک چې دی نو دا کمپلیسنټ دی یا غفلت شکار دی او کو پرس کا زما په شان یا ستا په شان یو بس را پاسي نو دوی به هغه تلي او هغه سره به تلي هغوی ته دا پاور چا ورکړی تاسو ورکړی دی نو کو پرس کا هغوی ما په روټو کې نو دا تا په روټو کې خو نن پرس کا هغوی یا د هغوی هغه خانداني مافیاز چې کوم په دنیا کې دي زما په شان یا ستا په شان یو کس پورې مطلب ټوکې کوي چې را د عمران خان نه سرټیفیکیټ واخیستو د فوټو ویستو نو دا خبرې کو کوي یا پرس الحمدلله ما د ټول پارټۍ ریسپیکټ راکړی یا که زه سی ایم صاحب ما راغواړي د میر او یا د ملکټ تنظیم سازۍ لپاره دا ریسپیکټ چې دی دا دې لپاره ما محنت هم کړی ما سره د پارټۍ الحمدلله لیډرشپ هم مخلص دی او هغوی انسیکیور هم نه دي د نورو پارټو کې وګوره نو دې کې خو د یو کور داسې ښکلي ښکلي خلک د پارټۍ نه وباسو چې کوم د دوی سره سیټ نه و هغه پارټۍ سره باچا خان سره سیټ و هغه پخوا ته دی نو دا اصل کې دا دی چې دا انسیکیور خلک دی دا دې ته لیمیټډ مافیاز ویلی شي او دې باندې زموږ خلک چې دی دا به پوهېږي خو کېدای شي بیا هغه ټایم لیټ وي او دې ډېره تباهي کړي بل چې موجوده چې کوم بجټ ووته د 2020 او د 21 د دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ تعلیم ته پکې ډېره زیاته کمه توجه ورکړل شوه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرون د ټولو استادانو احتجاج شو د دې حوالې سره څه ویل غواړئ
نه دغه داسې وشو چې دغه مطلب دا دی چې سپڼ چې دی صحت انصاف کارت ته لاړ صحت انصاف کارت ټولو صوبې لپاره ستا د فیملی لپاره زما لپاره هم د دې استادانو فیملی دي که نه لکه دا خو داسې ده چې لکه اوس فرض کا زما د تره زوی استاد یو د هغه په تنخوا کې ډېر زیات ایکسپنسز په میډیکل بلونو باندې کېږي لکه هسپتال په خرچو د هغه د مور د هغه پلار د هغه ورونو نن حکومت د هغه هغه بوج کم کړو نو لکه دا داسې وکړو چې دا مطلب دا چې دا سهولت یې ټولو له ورکړو چې کوم به جواب دي کوم نه دي ځکه چې حکومت خو د وخت چې کوم حکومت یې هغه عام عوام په سوچ کې څه کسانو سره جواب شته خو سره بالکل نشته که نه نو هغوی د دا هم سوچ پکار دی بل دا د قربانۍ ټایم دی دې وخت کې قربانۍ ټایم لکه زه دې وخت کې دا پکار نه دي دې وخت کې په ځان بوج لکه دا سوچ پکار دی چې حکومت ته ریونیو د کوم طرف ته روان ده رپورټونه بند دي کاروبارونه بند دي مطلب دا دی چې ملک لوټلی شوی دی لوټ لوټلی دی دوی پښتانه خرڅ کړي دي بل چې دی پاناما ته لېږلی دی نو لکه ټول لوټلی شوی ملک دی او په وینټیلیټر سټیج کې څلوېښت کاله نه یو مریض وي هغه ته ناڅاپه ته هغه سکسیسفل سرجري وکړي او ته هغه ته وایي منډې شروع کړه منډې خو نشي شروع کړی ایم بالي که نه لکه دا خو ډېر نقصان شوی دی بل جی ستاسو په دې حلقه کې که چېرې مونږ وګورو نظر پرې واچو نو ایجوکیشن هم په سیاست کې داخل شوی دی زیات تر چې کوم دی سیاست په ایجوکیشن باندې کوي دې نه مخکې یو ایشو راغلی وه اوس موجوده وخت کې یو ایشو راغلی ده چې د یونین کونسل غورغوښتونه د پی ایچ ډي 2 ټیچران برطرف شو او د هغې په ځای باندې 2 نور ټیچران یې راوستل د دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ تا ډېر هم سوال وکړو شاه بھائی او زه د خودوخیل د خیبر پښتونخوا او ټول پښتنو ته توجه غواړم چې دې ایشو کې ذاتي دلچسپي والي نو تاسو ته به دا 2 نمبر سیاست هم ډسکلوز شي او تاسو ته به پوره پته ولګي چې زمونږ کمزوری څه دي او کوم وروڼه چې زمونږ په دې کې په غلطۍ سره انوال دي زه به هغوی نه دا په دې شیشه باندې بیا اپیل کوم چې هغوی د قوم نه معافي وغواړي چې دوی د روډ د ملا او د استاد لپاره احتجاج کوي که نه خو نن چې د استاد د پیشې دوره بېزتي کوي د دوه استادان د خپل کور د یونین کونسل نه لرګوي او زما د یونین کونسل کسان پرې لګوي ګوره زما سیاست زما ډومبې ملګری تاسو ته پته ده ډاګیا ملګری ما پانوس ګجر سره اتحاد کړی زه همیشه مظلوم سره ودرېدلی زه همیشه خپل ځان په شان یا کمزوري سره ودرېدلی ما پسې چې دا ټیچران راغله ما د دې کیس داسې نه دی اخیستی چې اوس دا ما نن نه واخیستو یا نن دوی سره ظلم وشو نو زه راوپاڅېدم او زه سیاسي سکورینګ کوم او زه ایم پي ایس باندې داغ لګوم یا د هغوی په پارټۍ داغ لګوم نو دا کیسه ډېره زړه ده چې کله تېر کال دا کسان په جواب نو او دا اوس چې کوم این پي وکړل دی په جواب وو د دوی په لړکولو کې او دې هلکانو ته دا اوس چې لور شو نو بلي اجازه نه دي ته دا حق چې میلاو شوی نو د دې لپاره ما سټرګل کړی دا زه تللی وم خیبر پښتونخوا ډایرکټر او هغه ټیم ضیا بنګش صاحب چې و هغه منسټر ایجوکیشن و دا خبره ورته ما وړاندې کړه چې زه د دې پرسنل ویټنس یم زه ګوایم چې دې ځای کې این پي د بوسو لاندې وبوځي او یا ورته په 100% لکه د هغې پښتو کې ورته وم نو ما په 100% دا انګوللی او د 2 ووټونو دپاره او په دې 2 ووټو لپاره په زه وایم چې دا چې کومې کړي دي دا به ولې ووټ نه ورکوي ځکه چې دا مطلب ایجوکیټډ خلک دی پوره دې ګړۍ بایله پوره ایجوکیټډ کم خوددار خلک کم چې د هینډ پمپ د کلاس بورای د کوسي نالی نه بالاتر د خدای پاک پکې خودداري او دینداري او اعتماد یې دی هغه خلک ټول د دې ای پي ایس اف خلاف شو په دې خبره او ای پي ایس اف د هغې نه پس کمنټ هم نه دی کړی نو زه که فرض که دا د ده خلاف زما څه پرسنل ایجنډا وه نو کله چې 24 جون 2019 باندې دا لګان به بحال کړل الله بحال کړل ما بحال کړل سجاد علي خان ناظم شهزاده فخر موږ دلیو نو ما به هغه ټایم ویلي چې ما وګټله او ای پي ایس اف بایله او ما به فیسبوک له ورکړي نه زه ذاتي جګړه نه وه حقدار ته میلاو شو موږ یو کال خاموش وو یو کال که زما په فیسبوک باندې چا هم لیدلي چې یاره موږ د این پي غلا بربنډه کړه یا ما د هغوی کسان چې دي کوم غلط پوسټ مو هغه ریورس کړل او ریسټور مې کړل خپل کسان مې ولګول ما بلکل نوم نه دی اخیستی نو زه په دې کې پرسنل یم دا چې کوم خلک په دې کې هغه ایشو نه خبره لرکوي او صرف په دې باندې چې و بای دا چېرته د دې ام پي جوړېږي ضرور زه په دې ام پي نه جوړېږم خو زه به قبر ته ځم هلته عمر ډېر دی د ام پي بس عمر او د ام پي بس عزت ما له خدای پاک د ام پي او د ایم ایل نه ډېر عزت راکړی دی دا ما ته پته ده ما پرایم منسټر
د خپل مفادو لپاره ویرسو ما پرایم منسٹر پیژني جی سرټیفیکیټ لرلای ما وزیر اعلی صاحب چې ای پی ایس صاحبان ته سبا ټایم ما ته پته چې ډېر به مشکله ملېږي ما الحمدلله عزت راکړي ما سره جرګه کوي ما سره خبرې کوي زه په ډېرو څیزونو کې انوالم د ملکان د نهو ضلعو تنظیم ځای کې انوالم زما پلار لینډلارډ نو انډسټریالیسټ نو کیپیټالیسټ نو پولیټیشن نو دا په ما چې کوم عزت خدای پاک کوم راکړی دا زما لپاره ډېر دی زما لپاره بچو لپاره ډېر دی نو زما داسې څه دغه نشته که ما دا فرض کړه د یو خاندان یا چا نه نفرت و نو زه به د هغه چا نه څه نفرت وکړم چې چا ما ته یو دوه ټکي سبق په جومات کې ښودي او دې ایم پي ایس نه خو ما یو دوه ټکي په جومات کې مې زده کړي دي خو چې کله ستا ورور په غلطه شي په ګمراهۍ طرف ته لاړ شي او هغه د خپل پولیټیکل انټاکسیکیشن ورته وشي یا دومره د طاقت په نشه کې شي چې هغه د خپل د استاد پیشې سره ظلم شروع کړي دا څومره افسوس خبره ده جی بالکل که څوک دا وایي چې زما د سره بغض دی زه د ډېر زیات عزت کوم چې کله زه خبر شوم دوبۍ کې او چې خبر شوم چې نورولي خان کاکا جدي باندې اټیک شو نو زه دا خبره څه د چا د همدردۍ لپاره نه کوم نو ما لومبې نفل وکړل چې خدای پاکه د دې وجود ته خیر کړي رماز د ذاتي مقابله ده نه ذاتي مقابله کوم زه د دې کوم مالا چې عمران خان او د پارټۍ کې عزت راکړی زه دا غواړم چې یوت چې دی دا د دې سترګې کولو شي او دوی د غلط پالیټکس نه دغه شي نن وګوره زما د خودوخیل غرونه چې دغه ټارګټ دي هغې باندې د کرشو حملې شروع دي هر ځای کې د غر نه چک لګي دغه ځای باندې چک لګي ګیر چاپېره یو بزنس مافیا کرش مافیا لګیا ده زما یوت زما ینګ زما انرجیټک هلکان مس ګایډډ دي په سیاست کې کومه پارټي چې په اقتدار کې ده د هغې پارټۍ لکه زموږ په کنسټیچوینسي کې د هغې څه سکوپ نشته د هغې څه فیوچر نشته نو هغه دې پسې چې کوم خلک دی نو هغه بالکل د کوی منډکان دي بالکل یې څه فیوچر نشته لکه پی ټي آی چې دا هغه انټرنیشنل تنظیم دی د استادانو شولی راځم دا کوم کسان چې شوي دي دا زما د کور او د ای پي ایس د کور نه 200 میټره فاصله کې دي زه دودالی نه زه د کس کور نه یم کس کور نه د دودالی دیهات دی نو دا د دودالی یونین کونسل دی په جنګدره کې د سره مداخل نشته نو د دې ځای کس د ویکنسای دپاره د تیګړي کس د نوکرۍ نه وباسي نو زه هم دا نوکري د خدای پاکه دا نوکري دي زما یوت زما ینګ زما انرجیټک زما ایجوکیټډ لکه ګوره هغه ډرایوینګ میچ کې دا ست مسله ده بل جاب پر راشي بل جاب پر راشي دا د هغې نن کورسل حق دی د تیګړي د غروشتو حق دی هغه کسان پېښوي دي د هغې بچي دي نن د هغې مور خیرې کوي د نواب علي او جادلي فیملیز خیرې کوي د هغې فیملیز سره رشته داران په سعودي کې ان پي کیو هغې ما ته چې کوم ویډیو راغلي دي او کوم میسجونه هغه کوما ډسکلوز کړل نو دا به اور لګوي اور لکه هغې د دې فاټای نه استعفاګانې ورکړې هغې د دې ان پي نه لاړ هغې وایي چې دا لکه کوم ظلم وشو چې یاره د کس کورنو کس د کس کورنو کس خو دوی وایي چې یاره د دوی هلته هغه یونین کونسل کې ځمکه ده نو زما په سروایي کې ځمکه شته زما د نیکه شته زما د ټرنیکلو هم د 525 د شیخ ملي ویش کې ده ستا شته د بل شته زمونږ د دریو قاسمو د عثمان د مام ویش دی په ټول خودوخیل د چنګلای د هغه سره پورې زما د چنګلای زما د منډل په تحصیل کې هم ځمکه شته او زما په کراچۍ کې مثال شته او تاسو بومي تاسو ټول اوس د مثال ځمکې سره څه تعلق دی Hello. Wait a second. Srishti, forgot your lunchbox. زه تاسو هم چې کوم ور د Thank you, aunty. Welcome. هغه واسطه ما یو لس میاشتې نوم درې واسطه ما الزام بچانه نه کولې چې موږ Came to drop my neighbor's daughter at school. اوس کومه شکایت Did you کوي find any بازیګر school for your child? بازیګر پیژنې بازیګر Not yet. شکست دی دا خبره یې جیت Wait کې a هاره او minute. به I'll هاره call you جیت later. ځکه چې دی خو دا غلط کسان ريسټور کړل یو لس میاشتې مخکې ما صحیح کسان ريسټور کړل خو زه غلی وم اوس د دم وم چې دی ته وباسي الله دې ته وباسي د هغې خدمتونه دې معافي وغواړي او کوم ډایرکټر باندې چې کوم دباو جوړ شوی دا زه په ریکارډ وم ډایرکټر ما ته وایي چې دا چې په کوم بیماري چې هغه به بیک ډیټډ پیپرز بدل دا د ډایرکټر لیول ما سره په 2019 کې خبرې چې کله ما ريسټور کړل چې سجاده خان ناظم او شهزاده فهد ربی ګماني په Relax and happy here. The داسې به څوک بیماري چې هغه په کاغذونو کې هیرافیري do وکړي it better. زه ورته وایم چې ما کله انویسټیګیشن This is our computer lab. ویډیو We ابراهیم taught چې computers ما from first standard itself. نشته پتا د پروشتو یو ولکه هغه چې
This is our chemistry lab. We do various experiments here. The experiments we do here, it makes us ready for future challenges. This is our library. We have a library stocked with more than 7,500 books, a true treasure of knowledge, information, and education. This is the most beautiful place in the world, our playground. It is well prepared for all sports and games. کوم دغه شی دا کیس چې دا زوام چې دا سوره ډیسکس شو سو ټول ته چې دغه جستوالي دا ډیسکس کی دا سوال دی بیرو گئی چې تاسو د Hello, Happy. We got a very good school for our child. ول ثابت کړی دي جنګر کې ګلافه مراکې نشته دا غزان لويشته غزان خلک ته غزمون د مشرانو وې سره خپل مینه او خپل الوکیټډ ځای ورکړو دا خلک چې دا بو داخل دي نو دا څنګه تلاړل دا کوم وخت نه او دا ډاکومېنټس دي میډیا تراولي چې دا کله د نېشنل ریکارډ کې ایډرس چینج شوی دی د ټول باندې نادرا هم تفشیش کې پدې کې اوس ډي سي سے انکوایري کینولې ده پدې کې ایسی مندن چې دغه کوم انکوایري هډ دی زه خپل ځاني پدې کې پرسنلی نه زه صرف د خپل قوم د لپاره چې سبا داسې ظلم نه کیږي ما ته پته را چې دا به دی وخت دا ان پی والا ما ته زادو غوسه کوي چې دا دې زدي بم ما ته دوا کوي چې دا زدیم سي کومه اوس پرس کا یو بچي یا یو ورور یا مشري په غلطه لار رواني او ته ورته صحیح لارې ته شه نو زه دوستم زه د دې دشمن نیم زه ورته صحیح لارې ته شي غلط کار خو کړی دی ظلم خو کړی دی داسې ظلم خو کړی دی چې دا لکه زه وایم چې دا د دې په تاریخ کې مثال نشته ما دا خبره زه هر ځای کوم دا پرون ما په دیر کې موکړه او دا ما پرون په باجوړ کې موکړه کم چې ځان ته د پښتنو د حقوقو علمبردار وای دا هغه دوره ظلم کوي چې د خپل غروشتو او یونین کونسل فزایت ته د دیزه کسان ایڈجسټ کوي او بیا وای پنجاب زمانه دا وخړه بجلی وخړه دا وخړه دا چې دیږي کې د دوه وټونو لپاره پر دې حق وخړو پر دې د غریدو وخړه او دې کې چې ته په کم لیول انواله ماته په هر لیول پته او زه د کم دا وام چې زه کمزور هم نه یم الحمدلله په دې کې پرایم منسٹر سیکریټریټ ډایریکټر ته ټلیفون کړی دی او ډایریکټر چې دی هغه اوس ځان لار ګورلار چې دا وځه څنګه چې کوم او زه د دامو چې پریدم خو نه بالکل نه پریدم او دا د دمو ما کوختانه ک دې کسانو جواب بایلو دا چې کوم د چا خلاف دی لبا ان شاء الله د الله په فضل سره زه خصوصا عمران خان وزیر اعلی ته وم چې دې جواب ورکړو او کوم کسان چې د جواب نشي شوی دي کو دې ته حق ورنکو نو دې له هم زه ان شاء الله الله پاک به سره جواب ورم او مونږ الحمدلله جوابونه وکړلم او ډېر خبره مونږ دلته نشو ډیسکلوز کوله نو د جواب هم څه مسله نه خو د حق او د باطل مسله ده او زه د خپل ورونو تمام چې کوم په غلطه لار تللی دي او چې کوم د ووټ بینک لپاره دا غلط کارونه کوي او دا ماته د ام پی ایس ورور وي زه په دا ماته وي چې موږ د خودوخیل پیسې خو مندر کې لګو دا زموږ د موږ دا کار کوو دا خبره ماته کړه دا ایکس تحصیل چیرمن چې موږ خودوخیل پیسې د ووټ لپاره مندر کې لګو نو ما ورته وی جی تا دوه کار کړی دي یو د خودوخیل حق غلط ځای ته وړل مندر کې دی د بجلی کار نو تا د خودوخیل حق نو دا تر سره پاره کړی تا ظلم کړی دی زه دا خبرې ریکارډ کوم او دا زه د دې لپاره کوم چې دې کورسو باندې د انسانانو د امپیګان د زما د ملکان دا رزي دي زه دا غواړم چې د خودوخیل ځوانان راپاسي ښه او بدو پیژني او دا نه چې زه پرفیکټ یم زما نه غلطي نه کېږي او چې زما نه کومه غلطي کېږي ماله به لاس نیسئ خو چې کوم ام پی ایس تاسو غلطي کړې ده لاس ورله کلک ونیسئ او مه لیږئ د دې کار نه پوهېږئ توبهګاري کوي چې بیا دا کارونه بل چې په دې بجټ کې ډیر زیات میسنګ دی یو میسنګ په کې دا دی چې په دې کې د سود د خاتمې لپاره سم منصوبه جوړه نه شوه موجوده حکومت خو د مدینی د ریاست خبره کوي خو د آی ایم اف لاندې چې د سود کم معیشت ته په دې ذریعہ باندې چې کم دی د مدینی ریاست جوړول دا ظلم دی 3000 ارب روپۍ د دې کال صرف د سود د لپاره ایښودل شوي دي د دې حوالې سره تاسو وایئ ګوره نبی صلی الله علیه وسلم زه به دا مثال درکړم او دا به ستا دپاره ډېر اهم خبرې یو عالم نه ما خپله تپوس کړی دوبۍ کې زه چونکې بینک کې وم نو یو کس ظاهره خبره لون اغوستی و نو هغه وایي چېرې زه یې نه ورکوم نو هغه ورته وایي چې ته یې نه ورکوې نو تا خو په دې بینک سره اګریمنټ کړی که نه او نبي صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی چې لا عهد ولا دین چې چا کې واده نشته نو هغه کې یو دین نشته بله خبره که تا دا کړی نو نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې یهودي د عزیز دلیل نه کیس ګټلی بالکل جی کتا باندې یهودي قرضې نه به ورکوي اوس دا اهمیت باندې خو عمران خان قرضې وانه غوښتې
چې دی راغی او د قرضې واغستې. اوس څه معاهدې خو شوي دي که نه، د هغې خو اسلامي پوینټ اف سره مونږ پابند یو او په لیګل پوینټ اف سره هم پابند یو، انټرنیشنل رولس مطابق هم پابند یو. نو آوټ اف لکه د بلو مونږ خو داسې نشو کولی چې بس یکدم هغه ټول هر څه چې دي بریچ کو، اګریمنټس بریچ کو او ډسبین ته ولو چې یاره مونږ نه منو، IMF مونږ نه منو. نو یو خو دا دی چې نه اسلام نه دي اجازت ورکوي. بالکل لانګ ټرم کې یو فدایي ریاست په حل هغې جوړېږي چې هغې کې بالکل اسلامي بینکاري، بالکل د IMF نه مونږ الله آزاد کړي، خو د هغې ځارېدو لپاره احتساب پکار دی. موپیا چې کله شروع شو او کومو خلکو چې بیلیونې لوټلي دي، زردالي، نواز شریف او ایزي روډ کاکا، دا چې د دې نه چې دا راوویستی شي. اوس تاسو به یو خبره لیدلې عمران خان چې کله په یونایټډ نیشن کې سپیچ کوو، څه خلک زموږ په دې خبره نه دی پوهه چېرې دا پیسې به راوباسي څوک. داسې اګریمنټ نشته چې تا له UK کې کوم کس تا مجرم دی چې هغه هلته نه تا ته دلته ټرانسفر کړي. نو عمران خان هلته په هغې فلور باندې وایي چې تھرډ ورلډ کنټریز آر سفرینګ بیکاز اف یو. ستاسو پوه چې تھرډ ورلډ کنټریز متاثره دي چې کوم زمونږ غل دی هغه راوتښتي، نو تاسو ورته تحفظ ورکوئ. مونږ سره دا قانون نشته چې مونږ هغه لکه راوچت کړو، اګریمنټ نشته چې مونږ اسحاقدار د لندن نه راونیسو او دلته یې راولو. دا بل چې نن سبا په پارکونو کې ګرځي پلیټلیټ چې کم شوي اوس پلیټونو ته ناست دی چې دې کلک راټینګ کو رایولو. نو مسله دا ده چې لکه انټرنیشنل سطح باندې هم د تھرډ ورلډ کنټریز خلاف سازشونه او زمونږ غله چې دي هغې د محفوظ دغه ورکوي، ځایونه ورکوي. تاسو خبره وکړه ځایونه ورکوي. دا ځایونه څوک ورکوي؟ دلته کې چې غریب یو وړوکی جرم وکړي نو د هغه دپاره جیل دی، د هغه دپاره بیا عدالت دی، فیصلې دي، کیسونه، تاریخونه. د داسې غټ کس دپاره بیا ولې داسې ځونه دي؟ بالکل خبره دې وکړه، خو شعور سره به کېږي که نه. اوس یو ستا ودن د سټیټ د ملک په دننه چې کوم قانون دی، د ملک په دننه خو ستا نه سړی فرض کړه تا راټینګ کړ، ته احتساب کولی شي، کو عدلیې سره کوآپریشن وکړ او وشو. زه ته هغه کسان کوم چې چا بیلیونه لوټلي دي، هغه ملک نه بهر دي، په هغې زما قانون نه اپلای کېږي. اوس خلک مراسیق پورې ټوکې کوي، خو دې قانون پورې ټوکې نه کوي چې کوم قانون چې دی هغه اګریمنټ اګزیسټ کوي نه چې زه د سویزرلینډ غل، زه د پاناما غل او زه د ایزي روډ غل، زه دا راټینګ کړم او رای والا مسحاقدار د هلته نه ویډیوګانې کوي او زه بې بس یم. نو دا فریاد خو عمران خان په یونایټډ نیشن کې کړی دی، خو که د هغې تاسو وګورئ هغه په انګلیش کې دی، اصل کې دا پټواریان په ډېر پوهېږي نه. جی شاهد خان ستاسو د قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه. د باقي ایشیا نیوز سره